بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی پروګرام سره زه یم سید قبیل شاه. ګران کتونکو خبره وکړو د افغانستان د پاکستان او د سره د نورو ملکونو به هم خبره کوو. په نورو ملکونو کې څه دي افغان کډوال شو یا غیر قانوني افغان شو، دا د هر ملک نه اوس ویستلی کېږي، هغه که یورپ کنټریز دي او که د نه علاوه پاکستان دی. په دې ټولو باندې به هم خبرې اترې کوو. دې سره د افغانو کډوالو څه پوزیشن دی او په افغانستان کې څه روان دي، آیا نرمي سختي یا د عام ولس دپاره څه شته که نشته دی. په دې ټولو خبرو کولو دپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه شاجي، تھینک یو. ټکر صاحب را به شو د افغان غیر قانوني افغانانو خبره به وکړو. ویل کېږي دا چې پاکستان سره نورو ملکونو هم ډېره زیاته سختي راغشتې ده. شاجي بالکل تاسو څنګه خبره وکړه چې نه صرف پاکستان جی بلکې مونږه ایران ته که ګورئ، دا دوه داسې ملکونه دي چې دلته خبرونه هم جوړېږي دوی حوالې سره چې یعنې پاکستان افغانان وباسي، افغان کډوال وباسي یا ایران چې کوم دی. بهرحال اوس له بده مرغه چې کوم اروپایي ملکونه دي، یورپي هیوادونه دي، یورپین کنټریز، او بیا په امریکا کې د دې خلاف چې اوس کومې کاروایۍ شروع شوي دي یا کوم ابزرویشن دی یا کوم یو منیټرینګ کېږي او یا د هغوی کوم ارادې دي، نو د هغې په بنیاد اوس د دوی مشکلات چې کوم دی نو هغه سیوا کېږي. تاسو ته زه تازه خبر در کوم چې جرمني په یورپین کنټریز کې په اروپایي هیوادونو کې داسې یو ملک دی چې هغه نسبتا د افغان کډوالو دپاره ډېر یو دوستنما ملک و. هم ستاسو په دې پلیټفارم غالبا 2 میاشتې مخکې موږ دا خبر دغه کړی و چې بالکل هغوی خپل هغه پالیسیز لږ ریلیکس کړل، دلته د هغوی بیا امیګریشن او لکه واپس یې لیږل که نه هغه پروګرام یې ورته رینیو کړو. تاسو ته پته ده هغه چې کوم د دوی پروګرام دی د پناهګزین هغه جرمني بند کړو. صحیح. اوس وجه څه ده؟ یو خو دا چې سیکیورټي خدشات دي، جرمني دا وایي چې د سیکیورټي خدشات ته وجې، او دویم دا چې کوم دلته طالبان رژیم دی په افغانستان کې، نو د هغوی چې کومه رویه ده صحیح هغه سخت دریځه ده. اوس دنیا د دې سره نور نشي تللی. شاجي ګورئ، 100 ورځې وړاندې اسټرالیا د دوی سره سفارتي د سفري پابندۍ په دوی ولګولې. بیا موږ وکتل چې د ډنمارک لخوا یو غږ پورته شو. اوس د جرمني لخوا د چې کوم افغان کډوال دي یا هلته پناهګزین دي د هغوی دپاره چې کوم پروګرام و هغه یو دم بند کړ. اوس مطلب یې چې جرمني نه صرف دغه پروګرام بند کړ بلکې چونکې طالبان رژیم د دوی په رویه د هغوی نقد دی، تنقید دی، نیوکه ده، هغوی وایي چې دا د بشري حقونو د انساني حقونو خلاف ورزي ده یو قسم له، نو خپل سفارتي تعلقات یې ورسره هم محدود کړل. د دې سره چې کومه هلته د هغوی پالیسي ده یا د هغوی چې کوم چانسلر دی نو هغه وایي چې اوس نوره د دوی انټري هغه ممکنه نه ده در سره مکمل طور باندې بند. ایگزیکټلی، یعنې چې چا اپلای کړی وه ختم، چې څوک په دې تمه تللی، دا څومره مشکلات شو. نه صرف جرمني بلکې چې کومه واشنګټن کې پیښه شوې وه نو د هغې نه پس ټرمپ خو بیا یو طرف ته مخه شي. بالکل جی. نو هغه وی چې کوم د جو بایډن انتظامیه خلک کال 2021 کې چې چا دوی سره کار کوو هغه راوستي وو، نو په هغې کې 2000 داسې وو دا مبینه توګه ریپورټډلی چې د هغوی دلته ترهګرو سره رابطې دي. اوس دغه خو یو 2000 خلک دي یا یو کس په یو انسیډنټ وکړي، لکه په واشنګټن کې یا اوس په اسټرالیا کې دا پیښه وشوه، نو یو کس نیم راپاسي خو ټولو کمیونټي ته، لکه که یو مسلمان یو دغه وکړي نو ټول مسلمانان بیا د هغې په دغه تکلیف کړي. که دغه شان یو افغان په امریکا کې څه وکړي ټول افغانانو ته مسله، که یو پاکستانی چېرته څه وکړي ټول پاکستان ته بیا مسله، که نه بیا هغه ټول ریجن چې وي دا ایشین دی او دا پاکستانی دی او دا افغان دی او دا ګورئ وړوکې غوندې عملي، خو د هغې د وجې ټوله کمیونټي ته مسله. دا اوس د ځینې لږو غوندې افغانانو د وجې په جرمني کې افغانانو ته مسله، په امریکا کې مسله، په اسټرالیا کې مسله. بله دا شاجي چې لکه 3 ملکونه اوس په نیویارک کې یو اجلاس شوی دی چې په هغې کې یو ډنمارک، چین او ایران. اوس چین نیوټرل ملک دی، ایران د دوی ګاونډي ملک دی، او ډنمارک یورپین کنټري دی. د 3 واڼو اوس کو ایران نو خلکو به یې زه ګاونډی دی خیر دی، خو لکه چینم، ډنمارکم، ایرانم، اسټرالیم، جرمنیم، نو دوی له لږ ریتینکینګ نه دی پکار چې زموږ د پالیسي ځکه چې کومه بیانیه جوړېږي یا بنیاد دی که هغه امریکا کې ده که هغه په یورپین کنټریز کې ده
پاکستان خو زه اوکې لکه دلته مطلب چې دوی وایي چې دا زمونږ نیشنل پالیسي دا ریپیټریشن دی خو دغه نور ملکونه چې د دوی سره اوس په دوی یا خپلې دروازې بندوي خپل دوی ته ورونه او تنبې بندوي چې نور مه راځئ نو د هغې بنیاد څه دی چې کوم رژیم دی نو د هغوی پالیسۍ ډېرې سخت دریځه دي صحیح ده اوس ګورئ تاسو د پېښور خبره وختي وکړه شاجي من خو بار وایو دلته ستاسو په دې پلیټفارم باندې چې د دوی واپسي د دوی بیرته ستنېدل دا ډېر په عزت او وقار باندې ځکه چې ته 40-50 کاله یو ځای پاتې شي یو ځای کې او یا ته دا دعوه کې چې ما پناه ورکړې ده او ما یې میلمستیا وکړه نو هغه میلمستیا څوک داسې بیا په دغه نه ختموي ټیک ده خو اوس دلته یو وفاقي پالیسي ده مرکزي پالیسي ده نیشنل پالیسي ده چې څوره هم غیر قانوني کډوال دي یا میشته خلک دي که هغه د افغانستان دي که د ایران دي که د بنګلادیش دي او که د هر ځای دي هغوی به واپس ستنېږي او اوس دا وفاق خو پالیسي مکمل واضحه ده خو زموږ د پښتونخوا د حکومت د هغوی سره لږ شانتې اختلاف و لکه په دې کیمپونو چې بندېدل نو هغوی وی بندېږي او دلته مطلب چې د دې ځای چارواکي وایي نه د بجلي کټ شوې ده او نه دا دلته ورله دیوالونه وغورځول بالکل اورې که نه نو یو شی روان دی ټکر صاحب اوس دې ټول هر څه ته موږ په کم نظر باندې کتې شو موږ مخکې هم دا خبره کړې لکه افغانستان غواړي څه ټول ملکونو په بندیزه مو لګولو بین هم شو روباسي هم د هر ملک نه افغان کډوال ځي که غیر قانوني دي که هر څه دي افغانستان څه سوچ کړی دی دپاره په کار د سوچو کې زه دا یو خبره د پېښور حوالې سره کوم چې دلته اوس روان دي خصوصا د افغان کډوانو حوالې سره او بیا په دې خبره کو دا ډېره مهمه پوښتنه ده ګورئ پېښور کې چیکینګ او نظر ساتل ډېر سخت شوي دي او خصوصا زموږ د پېښور ښار چې څومره 15 لوی بازارونه دي نو په هغې کې ټیک ټاک اوس منیټرنګ روان دی چې دې کې ایلیګل څومره دي غیر قانوني ګورئ د افغان سړي سره د ده سره ګورئ څه مسله نشته دا هغه خلک دي چې هغه ایلیګل غیر قانوني که د افغانستاني که د ایراني که د امریکي خو هغه به وباسي صحیح ده نو زیات ظاهره خبره ده چې افغانان ډېر دي کډوال نو ایلیګل پکې ډېر دي اوس بیا خو پالیسي ده نو دا څوک چې په پاسپورټ دی په ویزا دی هغه ته هېڅ مسله نشته دا خو کلیر شو کې راځو شاجي ستاسو دا پوښتنه ګورئ طالبان چې کوم دي هغې په زور راغلي دي هغوی دا دعوه کوي چې موږ 20 کاله د یو نظام خلاف جنګېدلي یو موږ امریکا ماته کړې ده موږ د ډاکټر اشرف غني حکومت چې کوم دی ړنګ کړی دی او موږ کابل په زور نیولی دی اوس اگر چې په دوحه کې کوم مذاکرات شوي وو نو کابل په زور نیولی نو اوس د ولس هم ختموي اوس زور یې ولس له ورکوي دا مهمه پوښتنه ده اصل کې دوی اوس سرغړونه کوي د هغه نکات نه چې د امریکې او د دوی ترمنځ شوي وو چې په هغې کې یو دا و چې ټول شموله حکومت پی یعنی په دې کې به هره طبقه که هغه شمالي ټلوال دی او که دا نور دي سیاسي خلک دي او ګوندونه او دا ټول به پکې بهرحال دا 15 کاله پوره کېږي طالبان هغې ته مکمل تیار نه دي چې نه منو که نه بس مونږ راغلي یو په زور او زمونږ خوښه ده اوس اوکې دا م یو طرف ته ده خو دلته چې ګورئ ستاسو دا سوال ډېر مهم دی ته راغلې تا د مخې سره د ماشومانو په سکولونو بندیز ولګو تا د زنانو په روزګار باندې بندیز ولګو تا په لیډي ډاکټرز باندې د هغوی په پریکټس باندې بندیز ولګو واټ از دس دا به هاو کین یو جسټیفای اټ د دې جواز ته څنګه وړاندې کوې چې او دا زه صحیح کار کوم نو اوس نتیجه ګورئ تاسو وایئ چې دوی اخر غواړي څه جرمني پې چې کم پروګرام دی د پناهګزین بند کو امریکا ډونالډ ټرمپ ورته مخه شوې ده چې دا د جو بایډن انتظامیې راوستي دي په دې کې د ځینې خلکو مبینه توګه په دې افغانستان کې ترهګرو سره رابطې دي اوس د دې به خپل ریپرکشنز وي د دې به اثرات وي یورپین کنټریز کې اوس په دوی باندې ځینې سفري پابندۍ لکه اسټرالیا دغه وکړو په هغوی باندې هلته خو یورپین یونین بیا واضحه خبره کوي نو دوی غواړي دا چې بس د افغانستان په ټوله نړۍ کې ځان لکي مکمل به د تنهایۍ ښکار شي د چا به مور سره تلې راغلی نه بس په دې افغانستان کې به دوی ځان له ژوند تېروي په دې 21مه پیړۍ کې به ځان له بس په دې غرونو کې ځکه خو افغانیان خپل وطن ته نه ځي ایګزیکټلی تاسو لاړ شئ تپوس وکړئ دې بوټ بازار کې وایي ځي نه ځي ولې نه ځي اته پته ده چې مطلب دا دی هلته سکول نشته صحت نشته روزګار نشته
زنانه ته تکلیفي ډاکټره نشته څه به کیږي ځکه خلک نه ځي. تاسو خبره صحیح ده. نو تاسو وایي چې دوی اخر غواړي څه؟ دوی ځان د تنهایه ښکار کول غواړي او بس دغه 4 کروړه افغانان دي دغلته اوسېږي او د دوی په پنجو کې دي او د هغوی د قسمت فیصلې بس دوی لیکي او کوي یې کم چې ټیک نه دي. لکه دا تکلیف ولس له ورکول په دې 21مه پیړۍ کې د هغوی ژبه بندول، اظهار رای په دې باندې قطغن لګول، ماشومانو سکولونه بندول، لیډي ډاکټرز د علاج نه منې کول، دا خو بنیادي حقونه دي. د دې به څوک جواز وړاندې کړي. ډیره مننه ټکر صاحب، یقینا ډیره ګټوره جوړه خبرې مو کې او څنګه چې ټکر صاحب په خپلو خبرو کې وویل که غیر قوني افغان چرته هم دي، په کم ملک کې هم دي، په کم وطن کې هم دي، دا غزینه به واپس خپل وطن ته بیرته ستنیږي. دا زموږ نن پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکې اجازت د لوی الله په امان.